نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم کہ پیدا شوے تا جڑل خلق خندل کہ پیدا شوے تا جڑل خلق خندل دا سے مرشا کہ تخان دے خلق جڑ زما عزتمندو مشرانو پولیس افسران ڈی پی او صاحب ڈی ایس پی صاحب او حمزولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن من د یو شهید په یاد کې ناسته کوو. د شهید په باره کې د دوو ائمو اختلاف دی چې د شهید جنازه پکار ده او که نه ده پکار. نو یو امام وایي چې نه جنازه بالکل نه ده پکار، دا مغفور دی، دی مرحوم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې جنازه ولا موږ د مغفرت او د بخشش په بنیاد نه کوو، موږ د شهید جنازه په دې بنیاد باندې کوو چې د ده په وجه باندې زموږ مغفرت وشي. زموږ کومو ځوانانو سیکورټي فورسز د وردۍ خاوندان او دارنګه نورو ملګرو چې د دې ملک د امن د سلامتۍ د استحکام دپاره قربانیانې ورکړي دي او د هغوی د قربانیانو په نتیجه کې نن زمونږ په علاقه کې زمونږ ماشومان په آزادانه انداز کې سکولونو ته ځي او موږ مسلمانان په آزاده انداز کې جوماتونو ته ځو. موږ هغه شهداو ته د زړه د کومې نه د عقیدت سلام وایو چې دغه خلکو قربانیانې نه وی ورکړی، ډېر په غیرت او په جرأت سره د دغه دین دشمن، ملک دشمن او د قوم دشمنو مقابله نه وی کړی. نو نن مګه داسې آزاد بنو د دغه شهداو د الله په بارګاه کې ډېر لوی مقام دی او په موږ باندې د دې ډېر غټ احسان دی. په دغه شهدا کوي ډېر افسران، ملک سعد صاحب شهید د کوهاټ، سلمان خان صحابی والا، هلال خان، والله افسرانو جنازو کې یقین وکړه په خپله شامل شوی کړي مې دي، جنازې مې کړي په خدای مې قسم دغه هلکانو دومره نران او دومره جرأتمند چې دغه خلکو په ملا باندې ګولۍ نه ده خوړلې، په سینه باندې ګولۍ خوړلې. په سینه به هغه سړی ګولۍ خوري چې په هغه کې د دین مینه یې، په هغه کې د وطن مینه یې، په هغه کې د ملک مینه یې، هغه د خپل حلف او د قسم پاسداري کوي، هغه کې د قوم مینه یې. بې غیرته سړی په سینه ګولۍ نه شي خوړی. چې څونه دغه شهدا بالله شهدا او جنازو ته یقین وکړه په خپل حاصل شوی. دغه غیرتمند شهداو چې د هغوی په موږ باندې ډېر غټ احسان دی.
او الله تعالی دې د هغوی درجات بلند الله تعالی دې د هغوی ډېره مشکله مرحله وي ډېر ګران کار دی فراقت جدایي ماشومان والدین ګران کار دی صبر خو هم الله ورکوي څنګه چې شهادت توفیق د الله په اختیار کې دی د صبر هم د الله په اختیار الله رب العالمین دې زموږ ورور هلال خان ته اوچت درجات ورکړي بلند درجات یې ورته ورکړي او ماندګانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي الله دې د دې ملک حفاظت وکړي الله دې د دې قوم حفاظت وکړي او الله دې په باندې خپل فضل باندې خپل فضل وکړي واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین انصاف کی دعوت دے خیرات اوریدل غوث دے محفل چیف گیسٹ او دا ورثاولا شهید ورثاولا حد حوصله بلندولو دپاره چې کوم شخصیت په دې محفل کې موجود دی هغه شخصیت اشفاق انور صاحب چې هغه ډي سي استاد دی جناب اشفاق انور صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او د خپلو مېرمنو خیرات وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه مهرباني دي د شهید او د شهدا باره کې خبره کول ډېر مشکل کار دی